د کور نه چې په سکون کې نه ناکامه ولې موږ صرف فیصلو کو بس دا د طلاق راشو ولې دونه زیات په طلاق کې د ښځې نه زیات کردار د لیورزۍ او د مور او د پلار او د خواښې بلکې د دې نورو ټولو کردارونو ډېر کردار دی د ښځې نه زیات لکه تنګ شي دونه که نه سټرس شي روزانه چې دی نو ټیکې لګي ایگزیکټلی موږ په معاشره کې دا ارګن دا جوړول غواړي we have to bring these things together in order چې موږ دا tension reduce کړو ریلیکس د دې په اسانو ټکو کې راځو که نه تاسو ردی یو حل په خپل اوسني یو جواب کې بیان کړ چې ما هغه شاګرد ته ووایې چې یو سیکنډ ورته ونه ګورې که مسله ډېره زیاته ده نو کور دی بیل کا د دې راته په لنډو ټکو کې په دغه کې د خپل پوډکاسټ بیا راټولو چې حل یې آسان څه دی چې مورم خفه نشي پلارم خفه نشي کورم خفه نشي او د هر کور دا مسله حل شي ځکه چې د دې نه مخکې دا خبره دا نه په ټلویزیون شوې ده دا نه چا په پوډکاسټ کې کړې ده دا نه په اخبار کې ډسکس شوې ده دا څه چې تاسو ویلې موږ ته شریعت هم دا وایي زوی له واده وکړه کور وله بیل کا او پرېږده چې والوځي ځینې پلاران داسې دي په کورونو کې چې هغوی خپل سلطنت د لاسه نه ورکوي لکه تاسو دا وایي چې د زوی په کور کې بیا کار ونه ساتلی شي ګوره جي دا شاهین نه دی موږ ورته باز وایو دا چې دا انډو نه دې بچي روزي که نه نو دې کې یو ټایم داسې راشي چې دا خپله وله دا پلار دې کور کې چې شابه سوالو ده زمونږ په پښتنو کې دننه پلار هم یو لحاظ سره زوی له واده وکړي خو لاسونه او خپې وله تړلي ډېر مسایل دام جوړوي زوی له دې واده وکړو بیلې کا پیسې مو له ورکړه جایداده مو له ورکړه ورته ووایي والوځه بچیه او که راپرېوتې زه ژوندی یم دا نه چې بیل مې کړل بس اوس د خپله لاسه اکثر له بېلتون موږ په خفګانو بېلتون یو ښه عمل دی خو په خوشحالۍ پکار دی سخر لفظ چې کوم دی د خاوند چې کوم پلاري دا اکثر له بچو له وادو کې خو بچي له اختیار نه ورکوي responsibility with authority ذمہداری ولا ورکی اتارټي ولا نه ورکی اته پلار لاسته ګوري او چې تر څو ژوندې مو جیدات کې تقسیم نشته تر څو ژوندې مو دا کورسۍ در کوم نه ده سره کدا کورسۍ د دکان ده او کدا افیس ده او کدا کاروبار ده زوی له نه ورکی ولې چې التسخر د انګور په یو حالت جنگ کې ده د انګور فطرت ته سلطنت زما ده سخر دې ته ګوري ښه ولا کې را نوینه هغه خپل زوی ډیپرس ساتي چې زما لاسته ناسي دلته زوی نه ګرو کېږي زوی بېلتون نه کوي په خوشحالۍ کم پلار چې خپل زوی له واده وکړو 2 ورځې پس سمدستي د هغه ماشوم چې کم شرعي حق دی ورکوله کم شي لري چې تیار کړی ټرین کړی دی دغه میدان جنګ ته وروله که فیل شو دا بچی به بیا ستا راځي ته لا ژوندی بیا یې ټرین کا بیا یې سپروایز کا بیا ورکدي کا نو زوی دې کامیاب شو ښځه هم خوشحاله زوی د ښځې د کنفلکټ نه راووتو تاسو پوه نه شو بالکل دې کې دننه دونه فلسافیکل او سایکولوژیکل ایشوز شته د سخر نه مرانه ده هغه امپایر کورسۍ نه پرېږدي هغه تر څو پورې مړ شوی نه یم الله که تقسیم وکړي او د مرګ نه پس چې بیا تقسیم که محالي نو د هغې نه پس خو یو بله کیسه شخړه شته پاتې ده دا موجوده شخړه چې په کور کې روانه ده دا به څوک ختموي خاوند په انفریارټۍ کې دی خاوند وایي ما ښځه راوسته ایم سوپیریر خاوند دې ته ګوري زه د پلار لاسته ناست یم د پلار دوکانچه کې ناست یم دلته ډیمیج کېږي او په یو اشتعال کې راځي چې کور ته راشي ښځه ورته یې مړه ته پلار لاسته ناست هغه نور هم هایپر کېږي بیا دې د خور سره د پلار سره د مور سره جنګ کوي جنګ په کور کې ونښتو که نه نو چې دې واده له وکړو بیا لیکه سمدستي پرېږده چې دا هلک خپله ټکرې وخوري پرېږده چې دا هلک مړی ژوندی وکړي پرېږده چې دا هلک غم ښادي وکړي پرېږده چې دا هلک
لږ په دې پوه شي یو ذمہداري زما را په سر شوه، یو پردی خورنړه مې راوستې ده، زما بچي دي، زما کور دی، چې دا هلک ځان وپېژني، خو چې هغه ګوري چې دا خو له که نه ټیک دی، او دا به کله دا کرسۍ پرېږدي. نو پرابلمس، هایپرټنشن، ډپریشن، اګریشن دلته نه سټارټ شي. ولې لفظ خاوند چې کله دا د دې ولیمې نه راشو، او ولیمه چې کله نکاح قبول ده، قبول نو د دې نه پس یو فطري عمل دی چې خاوند، او دا الله تعالی هم دا یو شی ورکړی خاوند له، ښځه د خاوند تابع ده. لکه خاوند چې څه وایي ښځه به مني که نه، خو بیا ښځې له الله دا اختیار ورکړی چې ستا بچي بیا ستا تابع دي، نارینه اولاد چې څونه دی. نو چې الله ولا دا اختیار ورکړی دی چې دا به د ښځې مطلب دا دی ښځه به د دې تابع او خاوند لږ یو سپیریر اتھارټیټیو پوزیشن دی، د پلار څوک دی چې دا یې کړکېچ کړی دی په کور کې، په یوه کمره کې، په یو سینګار میز او په یو ډبل بیډ او یو څو صوفې او دغه ځای کې راغونډ کړی دی. ولې پرېږده چې ګرو شي، پرېږده چې کامیاب. ډېره زیاته مهمه شخړه، او دا شخړه حل کول دا د وخت زما خیال دی چې د ټولو مسلو نه زیات دا حل دی. دا د رشیا او افغانستان، دا د پاکستان او د امریکې یا د هندوستان د هغې نه هم سیوا، د هغې نه هم غټه مسله ده. غټه مسله د یو قوم ترقي او کامیابي کتل غواړئ، وګورئ دا خلک خوشحاله څونه دي. موږ ټول خفه یو، هر سړی یقین وکړه ټول خفه یو. مور وایي زما نه بچی لاړی، ښځه وایي زما سلطنت، خر وایي ما ګټلی ده والله کې درکم، دا مشر دی، دا کشر دی، دا ورکوټی دی. مور او پلار کله د کشر په سر سټینډ والي، د ورندار حیثیت ختم کی. ورندار مقام د مور دی. موږ خپلې ناواده کړي لور ته، ناواده کړي زوی ته وایو چې بس کویدن مې کړی ده، دا د پلانۍ لور به راواده کوم، ماشوم ځین جوړي به ورندار به مې راځي، دا ذمه داره ده. جامې به م رالینځي، لوښي به م رالینځي، کپړې به م راله تیروي، بیګ به م راله تیروي، ډوډۍ به م راکوي. دا تربیت خو د دې جینۍ او د دې هلک د دې ناواده کړي هم د مور او پلار کړی، چا کړی دی؟ او بیا جاړو پخپله. د دې معاملې سمپل حل دا دی، که موږ ګوره ملک د څه نه جوړېږي؟ ښځه او خاوند، بیا خواښې او سخر دي، صحیح شو، بیا هغوی او دوی دي. دا یو سټرکچر دی که نه؟ هغوی د ښځې د اړخ فیملی او دوی د خاوند د اړخ. بیا د دې نه یو قومي تر تربور ته ووته کیسه، بیا یو قوم شو، بیا یو علاقه، بیا ضلع، بیا صوبه، بیا ملک. نو بنیادونو کې هم شخړې پرتې دي. ته په موټرسایکل روان یې، په دې ټس کې پروت یم چې یار ته به څنګه به دادا به کله د دې کرسۍ نه راکوزو. دادا وایي دا هلک لا نه پوهېږي، ناپوهه دی، دا چې لږ هوښیار شي بیا به بیل کړه. دا به څنګه هوښیارېږي چې تا ځان سره ساتلی؟ پرېږده چې ټکر یې وخوري. اصل هوښیارېدل خو ټکره ده که نه؟ ما له یو سړی رالوجي، دا ستاسو خبرې به مخکې کېږم چې بچي له مې واده وکړو، اوس دا بله م واده غواړي. ټول عمر مې سخته تېره کړه، مشکلات، ځمکه، دله مې م کور واخیستو، دله مې م کور واخیستو. دا مشرې زوی لږ سرتېزه دی، لږ وران دی، روزانه یوه جګړه راوړي، چېرته دوکاندار څه لاندې وتی، چېرته د لاسګاډي والا څه لاندې وتی، شخړې او مسلې او کیسې راوړي. څه ورسره وکړم؟ مل څه کوي؟ وایي بچی وایي څه کوي زما سره په دوکان کې؟ مل ذمه داري ورپسې سره کړه. وایي داسې شي دي. مل روزګار ورکړه. وایي هغه څنګه؟ مل دا راغټ شوی ستا په دوکان دی، وایي په دې پوهېږي، وایي مل لږه سرمایه درسره شته، وایي مل ورکولی یو 10 لک روپۍ. نو ما ته پته ده چې دا سرکوزی چې کوم دی دا یې نشي کولی. نو مل تا ته څنګه پته ده چې تا دا ازماو کړی نه دی؟ وایي نه کره بچی، وایي ته نه پوهېږي ما ته. نو مل چې زه نه پوهېږم ما له راغلی څلی یو 10 لک روپۍ ورکه دی هلک له، ته چین ته ځې که نه، کنټینر دې را ډک کړی، ورکولی یو 10 لک روپۍ. اپرچونټي کاست دی، بس خیر دی، ودې بیلي هلک به دګې نه، چانس ورکه، ازماو کوي دا بچي، معاشره کې هم خوشحالي راشي.